وایم خان صاحب ته چې خان صاحب تاسو سره کوم ملګري وو ټیک ده که ته ما غلا نه ده کړې یا څه خو ستا خپل سوچ دی که نه خو ستا ملګري ګوره زیات تر 99% ګوره ټول غلو بې مخکې چې کله دغه حکومت د ام ام ای په دې باندې صفر قرضه وه کله چې بیا د پیپل او د نیشنل حکومت راغی نو دا شوه 70 ارب روپۍ قرضه موږ راوړې ده اوس په موږ باندې 936 ارب روپۍ قرض راوړېدلی دی په دې تېر شوي 10 کالو کې کار چې دوی کړی دی نو بغیر د پیسو نه دی کړی او د دې واحد ثبوت دا دی چې دلته عاطف ته دوی دغه وزیر یم او کم سے کم هغه باندې اوسه پورې دا زاریان یم ګورنمنټ ته چې اوسه پورې کیس ولندي کړو کم سے کم د 7 نواله د 8 ارب روپو پورې هغه بند کړی جلسه چې کوم موږ د میټینګ د جلسې لپاره وکړو هغه جلسه موږ د دې لپاره کوو چې یو بیداری یو دغه دلته پیدا شي په دې علاقه کې چې موږ هم یو پولیټیکل فورس یو مطلب باندې پوه شوې پولیټیکل فورس یو دا نه چې موږ دغه شي یو ریډنډنټ نه یو خاموشي په دې اختیار کړی و چې د مخکې عمران خان صاحب په دور کې موږ دا خپل ما دا خپل دغه پرې چې مې دا سړی ایکسپوز شي چې چار اوسته دی نو پکار نه خو چې چا ورسره ښه کړي وو هغه سره یې بد وکړو لکه عوام هم څه ښه کړي خو څه ورسره نور هم ښه شي نو چې چا ورسره نور ښه کړي وو نو هغې سره یې بد وکړو نو چې هغې سره یې بد وکړو نو لازمن خبره ده هغې باید ښه نه دي نو زه په راتلونکي وخت کې د حالاتو مطابق دا وینم چې دغلته به په دې باندې پابندۍ او څه دا را روانې دي زه ګورې په خپله د پابندۍ خلاف یم ځکه چې یو جمهوري سړی به دا چېرې نه غواړي چې یو سړی د بیان شي مقابله کېږي کې بېلیم سړی ګټیم سړی او بل د خپل د اوسني د پی ډي ایم د حکومت نه هم دا په دې میټینګ کې ډېر کلاوي وایم چې دا کومه ګراني او دا کوم کفر راکو شوی دا کوم د بجلی دا ریټ وخته 53 روپۍ ته یونټ ورسېد د دې भरपूर مذمت کوم د دې په سختو الفاظو کې مذمت کوم ځکه چې دا بجلی دا زموږ د صوبې دغه دی په امریکا کې هم چې کوم سټیټ کوم شی پیدا کوي هغې ته په هغې باندې چوټ ورکړل کېږي نو زه بدقسمته به دې یم چې زما 63% ګیس په ګورګورو کې را پیدا شوی دی پکار چې زما ټوله صوبه دا کولی شي وزیرستان کې د هغې نه ولې ذخایر را روان دي خو هغه ګیس چې کوم دی ما ته کم نه شو په ریټ کې ما ته خو د هغې نه په یو په ډبل شو بجلي ما ته یو په ډبل شوه او بل زموږ دا وړه صوبه ده زموږ ټول د غم خادی د رورولۍ د عزیزولۍ په ټبردارو یو بل سره هغه دغه نو زه دا هم درخواست کوم د خپل مشران پاټی چې دې صوبې ته هم لږ غونته خیال وکړي دا هم په دې ملک یو حصه ده ګورې دا د ملک نه ګورې بار نه ده زموږ دا صوبه چې دې ته به ګورې خیال نه کېږي دهشتګردي چې کومه ده د هغې به تش دا یو دغه کومه چې الله تعالی دا دهشتګردي په دې ملک کې ختمه کړي خو د هغې لپاره موږ له ټوس قدمونه پکار دي که دا ګراني داسې روانې چې دا څنګه روانه ده نو موږ ګورې دا صوبه نه بلکې دا پاکستان به ګورې نور دهشتګرد پیدا کړي ځکه چې هلک ته نوکري نه میلاویږي روزګار د هغه نه به څه کوي په دې باندې به سوچ کول غواړي په دې به غور کول غواړي په دې باندې به یو لای عمل د جوړول غواړي او څو پورې چې د پاټۍ تعلق دی دا به مې د وایي چې الله تعالی دې ټولو ته د نیک هدایت او دا دغه وکړي چې د ورکران غریب سړي سره ځکه پارټي ګورې په دغه نه جوړېږي په لیډرانو ګورې که څوک دا خیال کوي چې پارټي فلاني لیډر لاړ دلته لاړ نو اسمان به راوغورځېږي اسمانونه نه راغورځېږي اسمان راغورځېږي چې ورکر موږ له به پکار دی چې په خپل شرافت په خپل انسانیت په خپل رورولۍ په خپل خدمت د عمران خان ورکر نه یو که د نیشنل ورکر چې موږ ځان ته رامات کړو زموږ ځان ته رامات کړو ځکه چې د ای ورکر خو هلته شته دغه به انکار زه نه کوم د دغې نه خو د هغې راماتول طریقه چې کوم ده په شرافت ده په کار ده په خدمت ده په روزګار ده او دې ینګسټرز له چې څونه روزګار موږ ورکړی شو تاسو به وګورئ دا به ټول مات راماتي روان به وي هر یو په کور کې بېروزګاره ناست دی او خان صاحب وایي بلکل ورپسې داسې نه ویل غواړم چې هغه د هغوی منافي
ځکه چې اوس هغه تللی دی خو دا ضرور وایم خان صاحب ته چې خان صاحب تا سره کم ملګري وو ټیک ده که ته ما غلا نه ده کړې یا څه خو ستا خپل سوچ دی که نه خو ستا ملګري ګورو زیات تر 99% ګورو ټول غله وو د یو بدل ریکارډ راوړم د دې صوبې مخکې چې کله دغه حکومت د MMA په دې باندې صفر قرضه وه کله چې بیا د پیپل او د نیشنل حکومت راغی نو دا شوه 70 ارب روپۍ قرضه په موږ راوړې ده اوس په موږ باندې 936 ارب روپۍ قرض راوړېدلی دی په دې تېر شوي 10 کالو کې دا خو چېرته لاړې که نه بغیر د دې یو سړک نه دا بشخایي باندې چې تللی دی دغه ته چکدرې ته د دې نه علاوه زه بل څه شي داسې یاد کړم د ستای نه دی چې زه یاد کړم خو هر کار چې دوی کړی دی نو بغیر د پیسو نه دی کړی او د دې واحد ثبوت دا دی چې دلته عاطف ته دوی دغه وزیري مو او کم سے کم هغه باندې اوس پورې دا زه هزاریان یم ګورنمنټ ته چې اوس پورې کیس ولندي کړی کم سے کم د 7 نواله د 8 ارب روپو پورې هغه بند کړی مالام جبا یو دا دغه چې وو داسې دا بایومټریک ماشینان دا په دا کې په 14 روپۍ په 14000 باندې هغه حکومت ته په هغه وخت کې د سکولونو منسټرو د حساب کړی دی ګورنمنټ ته دا په لکونو باندې دغه ځکه چې پرایمري او میډل سکولونه خو ته پته ټول ملک ډک دی په دې هر یو کې دغه راغوښتې دی داسې دا بایومټریک په 15000 یې اخیستی دی او ګورنمنټ ته شو کړی دی په 70000 روپۍ د 1 ارب او د 20 کروڑ روپو خو ته شدا غلا ده صفا بیا راته بل وښیمه د مردان نه تر د صوابۍ پورې د اونې دغه دا فی اونه دوی ته حساب شوی په 400 روپۍ په دې کې شوي وي په دې کې چې کم دی ولې ونې وي هغه ټولې ووالې شوې هغه غیبي شوې څه پته ونه لګېده چا په چاله لړې دغه شان زه درته وایم چې د پېښور ټولو کې میګا پروجیکټ چې کوم را روان دی هغه دغه بیګر سټي ده که دغه ده هغه یو پروجیکټ و دغه پای کې وزیرانو صاحبانو 10 کسانو نمونه هم راته ټولو په ګوتو پته ده ای داسې چلو کړو زمیندار نه ځمکه په 20000 روپۍ باندې جریب واغېسته په 20 लाख रुपये सारी जरिब और गवर्नमेंट ته هغه ځمکه دوی ته پته و چې دا اوس دوی میګا سټي ډالي هغه حکومت ته په 1 کروڑ حساب کړی دا او په دې کې 10 ونه وزیران ګورې 10 نواره 200 وزیران ټول پکې شامل دي او دا کولول غواړي موږ چې سوچ دا کولوم شي او بل دا هم درخواست کوم چې ګوره په دې ملک کې د الیکشن نه مخکې زه به یو بله خبره کوم چې اکاونټیبلټي چې اکاونټیبلټي نه شوي او دا شان د غله تاسو پرېږدی او بار بار یو حکومت راځي او بل حکومت راځي او غله پرېږدی دا قوم به د دې نه نور هم تباه کېږي دا قوم به نور هم غر کېږي د دې حساب کتاب پکار دی او د دې کم کسانو چې په دې کې ملوث دي که هغه د عمران خان دی او که هغه د NP دی او که زمونږ دی او که د بل دي ټول به دغه ته راوستل غواړي پبلک ته به مخامخ کول غواړي او د هغوی هر یو شی ضبط کول پکار دي او د غریب خلکو باندې ویشل پکار دي ځکه چې د غریبو خو دغه نه ده کړې چې دا غریبانان موږ راګیرو چې موږ وایي شیره دا شی مې د باندې ګران کړ دا شی مې د باندې ګران کول دا غلا دیو کړې ده دیو خو نه ده کړې غلا چې کم سیاستدانو کړې ده هغه د خلکو ته مخامخ کړي او د غلا پیسې درته نه باسي د قوم په دا کېږي دغه 8-10 بلین خو مخامخ پرتې دي دا 10 بلین نه وړی موږ ته دغه نه ضرورت نشته د ورلډ د IMF نه موږ سره پیسې غواړو دا دننه کې د دوی نه راوباسئ او په دې قوم به پرې خوشحاله هم شي او دغه قد به هم پسې واشي